دا د شانګلې په تحصیل بشام کې د شنګ کلي د امرودو باغونه دي کوم چې د خلکو په وینا د تیرو 50 کالونو موجود دي. په دغه باغونو کې دوه قسمه امرود کیږي چې یو ته سپین امرود او بل ته سره امرود ویلی شي. د شنګ کلي اوسیدونکي وایي چې د دې ځای امرود سپین دي او کسره دي د یو بل نه زیات خواږه دي. د کوم له وجې چې د ځایي خلکو سره سره د بهر نه هم د امرود خوښونکي او غوښتونکي خلک شنګ کلي ته راځي. دا امرود دلته ډېر مشهور شي، ډېر لرې نه خلک راځي، الپورۍ نه، سوات نه، بټګرام نه، د دې ځایونو خلک راځي دلته او بس دغه ځان سره وړي او دې کې سره ملاویږي او پکې سپینې پکې سرې د دې موږ مختلف قسمې دوه قسمه یې موږ سره سره او سپین د 160 کې 150 کې موږ له راکړي او په 200 کې 220 کې دغه کې موږ خرڅ کړو. عبدالله چې د شنګ کلي اوسیدونکی دی او د امرودو باغ لري وای دا امرود نه یوازې په دې سیمه کې استعمالیږي بلکې خلک یې بهر ملکونو ته د ډالۍ یا تحفې په شکل کې هم لیږي. چې دغه باغونو د سیزن، آمدن او تحفظ په اړه مو ترې وپوښتل نو دوی زیاته کړه. زما کوم کسان دلته راځي او سعودي ته هم وړلي، دوبۍ ته هم وړلي، لکه هغه د شنګ امرود ډېر زیات خوښوي، لکه دا ډېر ښایسته دي، لکه ډېر مشهور امرود دي شنګ امرود دی او کم از کم ما ته کې نو زه په خپل باغ نه کم از کم 50 کیلو امرود تقریبا لکه نه زیو کاږم لکه الحمدلله کار ښه دی او اوس تقریبا کم شوي هم دي، لکه سیزن ختمېدو کې دی د دې سیزن دومره نه وي تقریبا 1.5 مهینې تقریبا وي. لکه د دې خو اکثر زراعت ولا مله دی ویني راکې سپیری راکې او کله چې دا ګل کوي نو بیا موږ دې له چونه هم ورکو، کړی ورته وو، سره ورته واچوو، لکه د دې موږ ډېر زیات حفاظت کوو، لکه خرچه مرچه پې کسان مثلا زراعت ولا دی ویني موږ راکې موږ هغې ته د وینې واچوو، لکه بیا دې کې چینجۍ نه کېږي، لکه او خوږ ورسره هم وي. لکه د شنګ کلي د امرودو دا پشمار باغونه چې د ګڼ شمېر خلکو روزګار ورسره تړلی دی. مالکان یې وایي که د زراعتو محکمه ورسره مرسته زیاته کړي او توجه ورکړي نو د سیمې د خلکو سره سره د بهر نه راتلونکو د میوو د کاروبار کوونکو دپاره د روزګار نورې ښې موقع را جوړېدی شي. د سنو پښتونخوا دپاره عرفان حسین علي، ضلع شانګله.